बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम दे यतीम आवाज़ तराज़म स्तासो और स्तासो द इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खादिम इलियास सहारा मलगरो नन रागलियो स्वात मटे गामसेर कलिता मैं गामसेर ना द रहमत हुसैन और द अकबर हुसैन और द कोरना नेख बनेगे मलगरो रहमत हुसैन और अकबर हुसैन और कमचे द दे गुरुनु ना पदे सोच बांधे हुए तो चिल्लाड़ शी खपल बचोला खपल मुरो प्लारला मजदूरियों की خپل بچوله حلال رزق راوړي، خپل کور خپل بچیان خپل مور او پلار مخ په وړاندې د هغوی ضروریات پوره کړي. څنګه چې ټوله دنیا کوي دقسې هغوی هم په یو سفر باندې وتل، د مور او پلار په دعاګانو باندې وتل کشمیر ته. په کشمیر کې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې چې کله ټولې کمرې ور واغستو نو په هغې کې دغه دورونه وسوځېدل، د هغوی وجودونه وسوځېدل او هغوی د ژوند هغه بازي وبایلله او د هغوی د ژوند ساګانې د هغوی د ژوند اخرنۍ ماښام په هغه ځای باندې ختم شو. پر رحمت حسین رور کور والا زموږ سره ناسته را، د هغه مور زموږ سره ناسته را، د هغه یو معذور ورور چې کوم په کور پرېښاو دی هغه زموږ سره ناست دی، هغه بچیان ناست دی. په ګامسیر کې نن هغه دردېدلي کور له راغلي یو ځل بیا د غمونو د دردونو او د سختو او د ستونزو نه وهلي یو داسې کورنۍ له راغلی یم. هغې خپلې مور نه هم تپوسونه کوو، د هغې خور نه هم یو څو تپوسونه کوو. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم مورې. وعلیکم السلام. امور اداره ته ووایه چې کله درته دوه جنازې په دې غولي کې کېښودې، ښایسته ښایسته ځوانان، ځکه چې دا الوت خو ډېر په سخته راغټېږي او بیا د مور د زړه غوښې وي. ناخبره وایي داسې یکدم در باندې ډزو شو چې دوه جنازې د کور ته راغلې. نو هغه وخت څنګه او د هغې دوو جنازو نه بعد اوس د دې کور ژوند څنګه دی، د دې ماشومانو ژوند څنګه دی، ستاسو د جامې پیزار د خرچ خوراک د دې کور څه حالت؟ ډېر ګران دی، ډېر. ماشومانانو مثال اول نشي د موږ هم نشته، خو وخت یې په موږ پاس کېږي خاورې ډېر ګران دی. هلکان هوا ښه و، دو اخبار کې جنازې راته راغلې پرېوتې وو، دا چغې نارې وې دا کوکې وې د موږ په سر وو لوی واړه، ډېره ګرانه ده. نو خدای ته اسانه ده. نو دو اخبار بچي مې تللی او ډېره ګرانه ده، اسانې خبرې نه دي. او دغه غریب پلار یې دا یو ماشوم ورور یې په هېڅ کې هم نه دی، دا سرې خولې د موږ ټول دغسې ناست یو، امازوب ورور یې دی. ډېره ګرانه ده، خدای ته اسانه ده، ډېر ګران وخت دی. دوه جنازې راته راغلې او د ګټې وټې هلکان لاړه او زموږ دغسې حال دی چې یو جامه را کړې، بل زکات را کړی، یو د بل ځای نه شی رانیږي راځي. نو موږ خو د چا وره لتلي نه، خو د خدای رضا ده. نو ډېره ګرانه ده بیا، ډېره ګرانه. موږ خو چې د چا وره له وتلی نه شو، خو اوس راته مجبوري ده. نو څه وکړو؟ دا شپږ بچي راته پاتې شو، دغسې غریب نیکه دی، په څه کې نه دی، د مزدورۍ نه هغه هم وتی دی، د بیمارۍ پیسه د موږ سره په کور کې نه وي، چې ځان له پې علاج وکړو. ډېره ګرانه ده. نو خدای ته اسانه ده. نو د دوو بچو ده سخته، خو د ګپ نه وه. دا بچي څومره په سخته راغټېږي، د شپې مې ډاکټرانو نه وړلي په دې خوشو خوشو لارو، او لاټین به مې په لاس کې یو سړي به ما سره هم نه و، خوشو سرک به او یوازې به پرې لارو روانه وم. ډېره ګرانه ده. نو سختې پختې مې تېرې کړې، خو زخوانې ونه کړو د بچو. نو ډېر ګران وخت دی بیا، خدای ته اسان دی. نو دغه مذوب دی، پلار یې د خدای عجز دی، ورور یې بل وړوکی دی، نه به کمې وکړي، ګاډي وټ هېڅ کار هم نه دی که نه. خدای تقدیر ته پاتې شوي ده، الله دا ته موږ ډېره ګرانه ده، ډېره ګرانه په موږ باندې دی. الله پاک دی چې د اخبار هلکان راغله او دا یوه چیغه غاره وه، نو په دې کوټه دی د 11 ساعتو دی، پردو خلکو هم ژړل دي، موږ په ورځ دا چغې وهل دي. هغه چې مړه دي ما نه خو هر څه یې شوي دي، او هر څه مې دماغ مې خراب شوي دي او ګډه وډه یم. نو څه به وکړم؟ مورې دا راته ووایه چې په دې علاقه خو هسې غربت زیات دی، خو دوه ځوانان چې کله وو په کشمیر کې مزدورۍ به یې کولې، نو بیا هم داسې څه
هغه وخت کې ژوند څنګه و اوس خو سختې ډېرې زیاتې په دې کور کې دي چې کله د هغوی مزدوري به کوله هغوی ستاسو سره څومره ښه وخت تېرېدو په دې کور باندې خو کنه نو اوس څه وخت دی بیا اوس به موږ خاورې دي د سپو وخت تېرېږي نو ژوند نشته دی خو په کټ کې کېنه پاسه و پړه خفقانونه دي پړه بوجونه دي ډېره ګرانه ده نو ژوند کم دی نماز بیا ژوند خو د هلکانو د وخت ژوند و که نه ډاکټر له چې لاړه شم ډاکټر ما ته وایي ابۍ وایي ستا پړه د خفقانه درد راځي دومره پالتی د ګولو را کړلی وایي د دې نه ته یوه ګولۍ خوره ډېره ګرانه ده بچوړیه څه به وکړم خدای رضا ده د الله مال خو الله را کړي و الله اخیستي دي الله دې ستاسو سره دا دې وکړي نو د هغو د غم چې دی نو دا د ژوند نه ما اوس د ګولو شوی دی هغه هر ډاکټر له زغله او زغله ابۍ وایي دا ته د خفقانه خراب وی شپه ورځ چې پړه دې بوج دی د خفقان بوج دی پې لیدلي هم نه دي هلکانو لکه ګلونه ډېره ګران ده که نه داسې هلکانو لکه نو د ګلونو په شان را غټ شو د سترګې په رب کې ولاړه خبره وي لږ یو څو کاله به مونږ خوشحالي ونو بیا خم شو بیا دغه جړا ده پر یادونه دي د مونږ په سر دی دلته ځان ځاني د پچا کې وفا نشته زاهد مینه نشته دی هېڅ پچا پروا نشته زاهد مینه نشته خورئ تا ته خو واړه بچیان پاتې شوي دي سره یې خو لږ شپږ بچیان لا علاقه داسې د یو خو د غره سر دی مزدوري دلته شته نه یو لیور لاړو ځوان جان خاوند لاړو دا کم چې پاتې دی دا هم نه د خبرو د کولو دی ژوند یې د سختو سره دی باباجي مونږ بهر ولیدو په دې دروازه کې داسې ناست و لکه حالات یې ډېر زیات خراب دي په ژوند کې څومره سختې زیاتې شوي دي دا 2 کاله بعد د اکبر حسین نور د مرګ نه دا 2 کاله څنګه ژوند تېر شو مخکې ژوند څنګه تېرېږي داسې هم څه سوچ کړی دا ماشومان د پاتې شوي دي شپږ او سکول ته هېڅ هم نشته نه جامه او نه پیزار شته هېڅ هم نشته او جاړې روپۍ رانه هم غواړي او هر څه رانه غواړي هېڅ څوک زموږ نشته یو معذور دی بل وړوکی دی څوک هم نشته نو هغه 2 کسان وه خدای وجل دي د ګټې او نور څوک زموږ نشته څوک هم نشته او دا واړه د پاتې د خنجار هر څوک له جامې دا راوړي هر سړی پیډه سیزي نور څوک زموږ نشته خدای ځانان یو نور څوک د ګټې وټې نشته هغه چې مړه دي څوک او نور نشته دغه یو ماشوم دی یو کال دی دا نور ماشومانان دي نور څوک نشته زموږ دغه یو مزدور دی د ګټې وټې څوک نور نشته بچی ستاسو نوم دی زینب زینب بچی ولې ژاړي ما پلار مرلی زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم او زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم نظم سکول ته نه ځې بچی نظم ولې آسی ایسی راز نشتی داره سکول جامعی پیزار دانه منگا نوی نوی کور ناسی بچی او کور ناسی جامعی پیزار نشتی رکنه سو پلار چې د کشمیر ته تلو څه ارمان دی اوس دې ورته ویلي چې بابا راځې ماله به راوړې څه دې ورته ویل مګر تی جامعی منگ ده دارا وړه بیا څه وشو بچی بیا هم دو شو بچی دا خو ډېره زیاته یخني ده بره د غرونو په دې سرونو باندې دا واورې پرتې دي تخپیل ویښپې داسې په دې دغه کې ګرځې که نه نو سبوایزار سویټر وغیره وغیره یا کپړې داسې بسترې دا سامانونه څنګه چللی بچو هیڅ هم نشته زمونږ واوره راښکې شوې زمونږ هیڅ هم نشته جامې شته نو بسترې هیڅ هم نشته زمونږ خاشینو کې ګرځو نو جامې شته واسکټونه هیڅ هم نشته گرم پروز نشتی سم نشتی شاید خدا دار تناسب بوٹان سم نشتی وقت اللہ منگ پاس کے بوٹانی سم نشتی منگ شای منگ لئی یو را کئی بل لا کئی یو را وڑے بل لا وڑے منگی سم نشتی بل ځل چې راځم بچی تاسو له سره وړم
یما یتیم یما یتیم صدر الله ولم بل چرا جامې پیزار واوړه شوي ګالم کوټونه راوړه ستاسو نوم دی بچی ثانیه سکول ته ځئ بچو نه ولې نه ځئ موږ جامې پیزار نشته موږ نه ځو تاسو څه کوئ بچی چې سکول ته نه ځئ ټوله ورځ داسې ګرځئ روپۍ راسره نشته بابا چې دې کله و بچی بدل پیسې درکول وو څه به یې درله وړه چې کشمیر نه به راتلو جامې پیزار نور څه هر څه به یې راوړه چې راتله موږ ته به ماړۍ راوړه هر څه به یې راوړه څوک نه راوړي بچو نه ولې هسې اوس څوک نشته دوه وو هغه مړه شوه زه د دوی په سر ژوندې یما ته څنګه یې ها څنګه یې کار کې څه کار ورې دا خبرې نشي کولی نشي دې خبرې نشي دا معذوره دی ته په دې آی کې تاسو اورئ خپل سال پاس چې دی په هره ژبه کې وایي زه خو پرې نه پوهېږم خو دی هم په دې خبره پوه دی دقه کوي چې دوه کسانو داسې تللي دي او اوس هېڅ نشته په دې کور باندې ډېر زیات درد دی اوښکې زړه مې دی راوړی او غږ په چا وکړمه ښه ملګرو تاسو دا پروګرام وکتو او درد به ولې نه وي په دې کور کې سختې به ولې نه وي اوښکې به هم وي هر څه به ډېر تېر وي ځکه چې بچی څومره په سختو رالویږي هغه موږ او تاسو ټولو ته ښه پته ده او بیا یو نه دوه جنازې ورکول په یوه ورځ نو داسې میندې به هم جاړي داسې بچیان به هم جاړي کړېږي به هم په پیزار پسې په سویټر پسې په دې غرونو تاسو کتی شئ چار چاپېره واورې پرتې دي خو هېڅ نشته دا څونه ماشومان چې تاسو وینئ څه د پلاستیک په چپل کې که څه په پیزار کې دي خو په دې کور کې ما داسې څوک ونه لیده چې د هغه بخ په جورابه شته یا د هغه داسې یو ښه سویټر شته نور خو توان نه لرم ستاسو سره به یو وړوکی غونته کلیپ د بهر نه اخلم او مورې زمونږ یو وړوکی غونته کې تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې په هغې کې د دنیا د ګوټ ګوټ نه داسې مسافر دي ستا بچیان دي که الله تعالی د نه دوه بچي اخیستی دي خو ډېر بچیان یې دله داسې درکړي دي چې هغه وایي داسې میندو له ځان ورسوئ داسې خویندو له ځان ورسوئ د کومو ژوند چې به سخته دی د هغوی د طرف نه لن ساعت ځان له په دې باندې تیل صابون مالګه واخلئ او ډېر زر به راځم انشاءالله چې ستاسو څه د زړه ارمانونه وي د هغې مسافرو هغه خوشحالۍ به ستاسو سره شریک کوم چا چې دا پیسې رالېږلي هغوی ته هم څه وینا ده زه خدای دې کامیاب کړي الله دې د دې په ځای ډېرې ورکړي او خدای دې له اوږد ژوند ورکړي الله دې کامیاب کړي الله دې ډېر ژوند د اوږد عمر خاوندان کړي او خدای دې له خوشحالۍ په دنیا ورکړي الله دې کامیاب کړي چې زموږ د غریبانو سره څوک مرسته کوي نو الله دې وخېږي موږ خو د چا څه نه یو خدای دې کامیاب کړي په دې دنیا کې سره ستاسو الله دې وخېږي موږ خو دې سم نه موږ ځان غریبانان یو عاجزانان او خاورې دې ژوند او د شپه ورځ مې دغه د ډاکټر ګولۍ دی ما پکې ژوند دی عمر مې دی که هغه یو ښه وخت مې واورېد که نه یو دقسې لاتې ټکوم ناست یم په دې جونګړه کې او ډېره دا چې زه یو جونګړه دی او تکه توره د لوګو څه علاوه هم نشته دی نو څه وکړو الله ته ښکاره ده نو خدای دې چې څوک د موږ سره مرسته کوي نو الله دې سره وکړي الله دې له ډېرې خزانې دې په ځای ورکړي او اوږده عمرونه دې الله ورکړي موږ خو د چا رئیس نه یو او خدای دې د اوږدو عمرونو د ژوندانونو خاوندان کړي
او د دې په ځای دې خدای ډېره تېره ورکړي دې پیسو په دې ځای او د دې مرستې الله دې وخېږي الله دې کامیاب کړي چې څه خوشحالۍ دي نو الله دې ورله ورکړي او د دې په ځای چې د غریبانانو او د ملنګانو او د عاجزانانو سره څوک مرسته او اخلاص کوي نو هغو سره دي الله په پیټو پیټو وکړي موږ خو د څه نه یو او الله دې په دې دنیا وخېږي نو د ما لړه نه خو یو الله خبر دی دولت دوه زلمي بچوړي مې تللي او شپه ورځ به ما یوه ده خو الله ته ښکاره ده نو انسانان یې دي ملګرو نن سره بابا هم ناست دی د اکبر حسین والد صاحب د هغه سره هم یو دوه خبرې کوو او زمونږ د راتګ نه مخکې د هغې بچیانو تصویران یې په لاس کې نیولي وو او ژړل یې ورته دوه جنازې ورکول دوو جنازو له اوږه ورکول چې هم د اوږې سره را رسېدلي بچیانو له اسان کار نه دی الله تعالی دې په هېڅ چا هم دا ورځ نه راولي د دې کور چې څومره هم ستاسو ولیدی شئ دا اووه ماشومانان دي یتیمان دي یو بچنګی چې کم پاتې دی هغه لا هم دومره عمر یې نشته او دا یو مشر چې کم دی هغه معذوره دی دا بابا چې د څه عمر نه دو دیاړي مزدوري خپل کارونه روزګارونه پرېښودي مجبورن به اوس په خپله په دې سپینو ډکو او په دې کمزوري وجود باندې که ځان له یې څه وکړه نو ځان له به هم وکړي او دې بچیانو له به هم وکړي دا بابا به اوس بیا هغه دور را تازه کوي کم چې د ځوانۍ دور و کم چې د مزدورو دور و په کم وخت کې چې هغه بچیان ساتل اوس په د هغې بچیانو دپاره لګیا یې سختې تېری او پنډۍ ته یا لاهور ته چېرته د ګنو مل له تلی هم و بابا مل ته هم چېرته تلی په دې ورځو کې مزدورۍ لکه نه بس روان یو په قراره نه شو کېناستی دا زامن چې مې ژوندي وو دیو نه پرېښودل او اوس ورته خدای په سر کړي واپس ولې بیا د مل نه رالی بابا نور او نه شو کولی که نه دا کمزوري په ملاو دړ دی پنډو داړي په مټو داړي کولی نه شو کمزوري بابا دوه جنازې دې ورکړې دوو بچیانو جنازو له دې اوږه ورکړه نو ژوند اوس د هغې نه بعد صرف هم دغه تصویرونو ته به ګورې او دغه جلا او فریاد دی که به ژوند کې څه د خدای نه مقرر خبره ضرور زموږ د وس خبره الله چې سړي کړي که نه هغه کېږي بل څه نه کېږي دو بچیان د ناغېستې دی الله تعالی بابا خو نن موږ راغلي د اخلاص ته طرف نه او ډېر بچیان دي داسې دي انشاءالله چې هغه به راتلونکې ستاسو سره خپلې ډېرې خوشحالۍ شریکه کوي او د هغې ټولو د طرفه درله زه راغلی یم او انشاءالله چې ستاسو څونه هم کمای دي څونه د ژوند سختې دي دا به د سره مونږ شریکه او د خیره ښه کامیاب کړه الله تاسو ټول کامیاب کړه او سره زمونږ او بس دا خو د الله امانت و او الله بس ګرانه به والا وه چې چا ویشتلي وې که نه دا وګټه دستر بخریدار ویند بنیما خملګرو د دې کور درد تاسو ولیدو چې څومره درد و توان هم نه لرو د پروګرام اینډ هم هلته کې ونه کړو په دې وجه چې څه خو درد زیات و څه داسې و چې د ژوند یو تلخ حقیقت چې هغه ستاسو وړاندې کېدو هغه دوه وروڼه دي د کم کور ته چې ورغلی وم کمې سورې کم دردونه کمې جړاګانې چې تاسو واورېدې کله چې دا خلک په دنیا ګرځېدل په هغې کور باندې داسې سختې نه وې داسې غمونه نه وو داسې دردونه نه وو خو د دې ژوند مقصد هم دا دی ژوند چې دی دا د مرګ یو امانت دی مونږ به ټول به دې ځګې له راځو اخرنی منزل زمونږ دا دی د دې ځګې نه بعد به بیا زمونږ فیصله کېږي چې آیا په دې دنیا کې چا څه کړي دي او کومه لار باندې به روانېږي الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د ټولو هغه لوی سفر ډېر د خوشحالو کې د مړي کټ له مونږ څومره په خوشحالۍ باندې اوږه ورکوو چې د ثواب خبره ده مونږ د یو بل نه مخکې کېږو او د مړي کټ له اوږه ورکوو خو د هغې مړي نه چې کم شاته خلک پاتې دی کم چې په سرو سترګو باندې جاړي نن دا د خیرات د زکات میاشت تېره شوه مونږ په دې خبره باندې هم سوچ وکړو
چې هغه د هغه اخرنی خدمت و موږ خو هغه پوره کړو د هغه جنازه وشوه کټ خازه وشوه خو کوم خلک چې پاتې شول په سرو سترګو د دوی زموږ سره څومره حق دی دوی ته موږ څومره خپل حق ورکړی دی د خیرات زکات په میاشت کې په ما باندې د داسې بچیانو د داسې خویندو څومره حق کېږي او هغه حق موږ څومره ورکړی دی دا سوال زه ستاسو نه کوم ستاسو د ټولو نه کوم جواب یې زه نه غواړم جواب یې تاسو خپل ځان له پخپله ورکئ او د دې خبرې فیصله وکئ چې آیا د دې مړي نه بعد دا کم خلک چې پاتې دي دوی ته موږ هغه حق وررسولی دی کم حق چې زموږ سره دی که چېرې نه وي نو دقسې راتلونکی یو سهار داسې دی چې هغه زما او ستا غوندې په نصیب دی راتلونکی یو سهار داسې دی چې زموږ او ستاسو هم د دې ولاړې په ځای داسې یو ځګي کې به زموږ هم لاسته وي هغه هم هر چا ته نصیب کیږي یا نه نصیب کیږي الله تعالی دې زموږ هغه لوی سفر ډېر زیات د خوشحالو کې خپل ځان ډېر خیال ساتئ ملګرو د کیمرامین عمر ایت سره د اخلاص ټیم له ورکه اجازت ته الله پامان السلام علیکم ورحمت الله